راځو خپل ملمه طرف ته صاحبزاده حمید الله صاحب نه مونږه پوښتنه لرو چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې انا احمد و انا محمد و انا حاشر، چې زه محمد یم او زه احمد یم او زه حاشر یم. د آقا علیه الصلوة والسلام د اسم شریف د هغې د مبارک نوم شریف برکات او تبرکات د هغې په حوالې سره نه پوښتنه لرو چې د حضور علیه الصلوة والسلام د نوم مبارک څه برکات دي. جی صاحبزاده صاحب. جی بالکل، دا خو یو دا شانتې پوښتنه ده او داسې تپوس دی چې د حضور علیه الصلاة والسلام اسم شریف چې کوم محمد نوم دی د دې د ابتدا نه به ته وګورو چې یاره دا څنګه دې ته دا نوم کېښودلی شو. نو په دې کې مختلف روایات دي. یو روایت پکې دا چې حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې حضور علیه الصلاة والسلام کله زما په حمل باندې نو ما ته به خوب کې چې کوم دی نو دا بشارت راکړی کېدو چې ستا په حمل کې کوم ماشوم دی دا سید البشر دی او دا چې کله پیدا شي نو دته به نوم تاسو محمد کېږدئ. نو د هغې په وجه باندې بیا دې ته مونږه محمد نوم کېښودلو. خو د حضور علیه الصلاة والسلام دا محمد نوم دا یو ډېر زیات برکتي نوم دی. الله رب العزت دې ته ډېر زیات برکات ورکړي دي. لکه د یو واقعه به د دې په دغه باندې وکړم. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا را نقل کړې ده چې په بني اسرائیلو کې یو کس هغه وفات شو نو هغه د ډېر زیات ګناهګاره و، انتهایی ګناهګار او هغه وفات شو. نو د قوم هغه راواغېست او هغه یې په یو څښا ځای کې چې کوم دی نو هغه دفن کو. د هغه اروچا کفن دفن یا د نور څیزونو خیال ونه ساتلو. هغه چې کله دفن که نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هغې ته چې کوم دی نو پیغام راله د الله رب العزت د طرف نه چې لاړ شه او دغه بنده چې کوم دی نو وباسه او د ده صحیح طریقې سره کفن دفن وکړه او دا چې کوم دی نو بیا دفن که. کله چې دې قوم ته راله او دا پیغام یې خلکو ته ورکړه چې دغه کس دوباره را وباسئ نو قوم ډیر زیات حیران شو او هغه موسی علیه السلام ته فرمایي چې یاره دا خو ډیر زیات ګناهګاره انسان و، د ده خو ډیر عمر او 200 کالو نه چې کوم دی نو دی په ګناه کې مبتلا و او ته د هغه اوس دومره احترام کې دومره عزت کې دا څه وجه ده. موسی علیه الصلاة والسلام هم ډیر حیران شو چې دا هم حقیقت دی چې دومره ګناهګار انسان و بیا الله رب العزت ما ته د هغه په باره کې پیغام را لېږي چې دغه انسان چې کوم دی نو دا وباسه او دوباره چې دی په صحیح طریقې سره د کفن دفن وکړه. الله رب العزت ورته وحی راولېږلی وي ای موسی علیه الصلاة والسلام وی دغه انسان کې یو خاصیت و، وی کله به چې د تورات شریف راکولو کو کلما نشر التورات ونظر اسم محمد صلی الله علیه وسلم وی کله به چې د تورات شریف کولو کو او نظر به په نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولګېدو نو فقبله ووضع عینیه وی هغه اسم مبارک به چې کوم دی نو ښکل به که او بیا به په دې سترګو باندې کېښود وصلی علیه او بیا به په حضور مبارک باندې درود شریف وویلو. سبحان الله. نو وی ځکه مې ده ته دا مقام او مرتبه ورکړله چې ده د حضور علیه الصلاة والسلام صرف د محمد نوم چې کوم دی نو هغه یې ښکل کړی دی او د هغې یې دومره تعظیم دومره عزت یې کړی دی. د دې په وجه باندې چې کوم دی نو الله رب العزت د 200 کالو ګناهګار انسان هغه ته چې کوم دی نو الله رب العزت هغه مغفرت وکړو. بشکه لکه دا د آقا علیه الصلاة والسلام د نوم د هغې د اسم مقدس د تعظیم د ادب او د احترام دا کمال دی چې رب کائنات د وخت نبی او د وخت پیغمبر ته حکم فرمایي چې لاړ شو دغه کس راوباسه او د عزت او تکریم او احترام وکړه. ولې ځکه چې د آقای مدني جانانی امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامی د مقدس نوم احترام کړو. ناظرینو اوس دلته سوچ او فکر پکار دی، لږ غونتا دلته کې نظر کول پکار دی جوور چې د نامه احمد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په تعظیم کولو دومره مقام ملاویږي نو څوک چې د ذات بابرکات د محمد رسول الله تعظیم کوي، څوک چې د حضور سیرت خپل کی، څوک چې د حضور اخلاق خپل کی، څوک چې د حضور د چهره والضحا او د زلف واللیل هغه مبارک کم نورانیت دی د هغې هغه تعظیم په خپل زړه کې ورلزی ورکړي د هغه به څه کمالي. نو د هغه کمال بیا دا دی چې هغه نه ابوبکر صدیق د صداقت بیتاج بادشاه جوړیږي، بیا د هغه کمال دا دی چې هغه نه د عدل بیتاج بادشاه سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ جوړیږي. د هغه کمال به بیا دا وي چې هغه نه سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د سخاوت هغه لوی سمندر ته نه جوړیږي چې بیا د چانه باب العلم دروازه حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چې اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب ته جوړیږي. چانه چې بیا
د حبشو تور بلال د عشق بادشاه جوړیږي او د منبر او د محراب یو ښکلا او د هغه نه بغیر بیا ذکر د عشق نه پوره کیږي، هغه ته نه جوړیږي. د حضور سیرت او د حضور علیه الصلاۃ والسلام اخلاق خپلول هم د زموږ دپاره ډېره لویه سرمایه ده.